الله وته فرمایي یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض. یو طرف ته دی غنی خان او بل طرف ته دی مولانو په مجموعي توګه باندې په غنی خان باندې فتوا لګولې ده د کفر. اوس کافر څوک او مسلمان څوک دی؟ نو څوک چې په قرآن باندې ایمان لري او بیا په عمل کوي نو دا څوک دی؟ مسلمان دی، مؤمن دی. څوک چې نه په قرآن ایمان لري او نه په عمل کوي نو دا څه دی؟ کافر دی. یا اسې خو وایي چې دا د الله کتاب دی لولي او عمل پې د سره نه کوي نو دا مسلمان نه دی. اوس را به شو چې د غنی خان شاعري زه ولې ویمه، قرآن او حدیث ولې نه ویمه؟ نو ما څو ځله دا خبره کړې ده چې د غنی خان شاعري دا د قرآن نه جوړ دی. یو مثال دله زه نن درکومه چې غنی خان یو نظم لیکلی او د بادشاه په سرنامه باندې دی. دا نظم غنی خان د قرآن د تعلیماتو په رڼا کې لیکلی دی او بیا په دې باندې عمل هم کړی. یعنی دا د قرآن آیتونه دي او عمل په چا کړی دی؟ غنی خان کړی دی. یو مولا، یو پیر، یو میا، یو مسلمان په عمل نه دی کړی، صرف په غنی خان عمل کړی دی. اکم نظم دی، وړاندې نظم اورو بیا دته هغه آیت ویم چې آیت کوم یو دی. لکه غنی خان د بادشاه په نظم کې ځان ته مخاطب دی. چاته؟ خپل ځان ته. ځکه چې غنی خان الله تعالی بادشاہي له پیدا کړو، د بادشاه په کور کې پیدا کړو. هغه الله تعالی تاج او تخت مقدر کړیو او غنی خان ورته غاړه کې نه خوده. ولې غنی خان غاړه کې نه خوده؟ نو په دې نظم کې ټول خبرې غنی خان مونږ ته کړي، تشریح نه کوم، صرف نظم ویم. لکه غنی خان وای بادشاہي د جهان سکه ځان لولې ذاته غم د انصاف تلل مشکل دی، سب ډیر کې سب کم، خپل غمونه د لالګ دي، د دنیا غمونه غواړي، دا سه تخ بوای سکه چې پښپا ورځ جاړي. د ټټوانو په غله کې غټ ټټو مخ کې روان وي، لوی بادشاہ د زناورو د همو لوی حیوان وي. دا دنیا د سپیله کوي ده، نه نیغیږي او نه سمیږي، په وجود توره پیشو ده چې وینځي لا توریږي. بادشاہي هله جوړیږي چې نیم ولګي نیم مړ کی، چې یو تن د بل په غوښو د خپل کور کوتري ماړ کی. د دې ژوند د څه مقصد دی چې یا مرې یا به بل وجنې. دا میوه ګلاب دې سکه باغ ساتي او بلبل وجنې. نو رب مال کو درا کړه بادشاہي د کل جهان، پاکستان نه رب مال کو درا کړه بادشاہي د کل جهان، زب اوغرزم لکورا لکه سوټي پډیران. ولې؟ ځکه چې دا یو دوه غړی ژوندونزو په جګړو نشم تیرولې. د دې ظلم په کټوي دی رب بل کې د برغولې، د دې ظلم په کټوي دی رب بل کې د برغولې. او مال راکا سو ګلونه او نیازبین شان جانان، یو وړو کې شان باغ او په خوای سین روان، چې زناسیم په غاړه په یخ سوري د خرولې، په مزه مزه لیکمه د مزه مزه غزلې. کله سوال منت جانان ته، کله بد اورد مولا ته، د صاغر ساقي صفت کوم د ټیپور ډک لالا ته. کله کله ستانه ربا د وړو په شان ګلې، کله تود ژوندې امید، کله کله اسویلې، کله ټنګ کله ټکور، کله جام کله دلبر، یو جهان کې د رنگ ډوب د جهان به خبر. بیا وی الله ته بیا مخاطب دی، وی بادشاہي هغوی له ورکه چې زغملی شي زور، چې په لاس لکه قصاب وي، په خصلت لکه منګور، چې خپل ځان ته شي کولی قرباني د روړ د وینې، هم هضمولی هم خوړی شي د غریب د غوښو پینې. تاج وړلی هغه سر شي چې وجل لکه وبا کا، لکه پړانګ داړل سیرل کا، یرول لکه بلا کا. تخت هم نه پای بیزوره بې د تورې د جلاده، بادشاهان چې څومره ډیر وي دومره وي دنیا برباده.
لوی بادشاه وي لوی جوره ټیک شو لوی بادشاه وي لوی جوره د په وینو زو پای بادشاہي لکه د اور په تودو په سو پای نو بیا دعا کوي الله تعالی رب فضل په مونږ وکا مونږ ساته د دې افتا چرته غټ خرته پشاکا دا دسرو لالونو کته سفارش ورته دا وکا سیب زمونږ لبابتا وایا پام کوه د دلخرا غنی ونه وی پلتا په دې کې غنی خان د تحفت د زه خو بادشاہي له الله پیدا کړم کنه د چې په دې بادشاہي په دې منصب باندې نظر واچي الله تعالی بادشاہي انسان نه ولي ورکي دا بادشاہي څه شی دی نو دا د الله طرف نه خلافت دی هر انسان د الله خلیفہ نشي جوړې دی یو تن نیموي ټیک شو اوس خلافت یعنی الله تعالی ول خپل خدای ورکړه خپل اختیارات ورکو خپل قدرت ول ورکو نو د دې استعمال په دوه رنګ کیږي یو خدا دی چې د انصاف لپاره الله تعالی دا قدرت ورکړي دی چې دی به انصاف کوي د ټولو انسانانو په منځ کې نو غنی خان چې زمانه ته ګوري بیا د خلقو ته ګوري بیا د منصب ته ګوري نو پوه شي چې یاره بادشاہي خدا د انصاف کولو لپاره وز زه څنګه بادشاہي واخلم الله ته کنه ځکه چې زما د پاره کوته ما بادشاہ کې نو زما د پاره د انصاف تل مشکل دي چرته به ډیر کم چرته به کم ولی د انصاف د تللو د پاره د انصاف د کول د پاره دوه خبرو کې د لازمي دي یو خدا چې بادشاہ منصف وي ټیک شو لکه پیغمبران چې دي خلفای راشدین چې د الله ولیان دویمه دا چې ستا منون کې اغم لکه د صحابه په شان مؤمنانی ټیک شو اوس تعالی خو الله تعالی خوې درکړه د صحابه په شان خلافت درکو خود چې انصاف کوي او انصاف تقسیمه نو خردي خلق خرده د هیچا تربیت نه شوی ځکه پیغمبر چې راشي وړاندې د قام تربیت کوي ټیک شو نو غنی خان دغلته وای چې د ټټوانو په غاله کې غټ ټټو مخکې روان وي لوی بادشاہ د زناورو د همولو حیواني اوس کوته ماته وی چې د بادشاہي والا خدا خو ټټوان دي خورونه دي نو کوزه د بادشاہ شمه دی ما انصاف ته نه پری دي نو زه به دینه غټ خریم ټیک شو او بیا د بادشاہي د پاره سس نه کیږي هغه سړی ته خوړلی شي چې د هغه لاس د قصاب په شانې خوی د مار په شانې د وبا په شان وجل کوي د بلا په شان رول کوي او د انسانانو نصیبي جوړ کړي او د بادشاہي د اور پسې نه باسي او جلاد سره توره یو چې څوک خبره کوي بس دا سر ولوي نو ځکه غنی خان د بادشاہي د منډې نه ځانو باسي او الله ته وای چې رب فضل په مونږ وکا مونږ ساته د دی افتا چرته غټ خرته پشاکا دا د سرو لالونو کته دا دوست ځان د بادشاہي د منډې نه وخت کو او سفارش ورته دا وکا سیب زمونږ له بابتا وای پام کوه د دلخره غنی ونه وی پلتا نو دا د قرآن د کوم آیت تشریح ته تفسیر ده یا دا غینه جوړ ده نو قرآن کې په سوره صاد کې الله سبحانه و تعالی حضرت داوود علیه السلام څوک چې بادشاہ د سليمان علیه السلام پلارو هغه چې کله بادشاہ شو الله وت فرمایي یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض اے داوود ما ته په دې ځمکه باندې خپل خلیفہ جوړ کړی یعنی خپل اختیارات می تعالی جوړ کړو د الله اختیارات د چا سره د بادشاہ سره ٹھیک شو خا بادشاہ میں جوړ کړي مستل بکې اوس فحكم بین الناس بالحق په خلقو کې به اوس فیصله د انصاف کوي دا نه چې دا مې روړ دی د لفلانی عہده ورکا دی به سنیټری دی به قومي اسمبلی ممبري دی به د کمیټې چیرمني او دی به چرته دی لکه وزیر به یې کنه داسې نه فحكم بین الناس بالحق انصاف فیصله بکې په خلقو کې ټیک شو
ولا تتبع الهوا، خپل خواهشاتو اتباع بنه کې. بادشاہي خدا الله طرف نه یو نعمت ده، او چې کله خلق خي او بادشاہ خي نو دا برم انصاف کیږي او بیا پزماکه باندې انصاف شروع شي. نو د ازمکه د مخلوق د اسمانونو د مخلوق سره رابطه جوړ شي. ټیک شولا. خو چې کله بادشاہ د الله تعالی دغه ورکړي شوی اختیارات، دغه ورکړي شوی قدرت په خپل مرزي، په خپل خوخه ناخوخه استعمالول شروع کی، نو فساد د دغه نه شروع شي. او دغلته کې بیا دا بادشاہ ځل کې د انصاف کینا، انصاف قتلای. کم انسان چې د الله خلیفہ ځان وګڼي او د خپل منصب ته وګوري، کم بادشاہ چیرې دا منصب مال الله را کړی دی او الله سغواړي د منصب نو هغه د دې لپاره درکړی دی چې ته زما په مخلوق کې انصاف کوه. او چې کله د خپل خواهشاتو اتباع شروع کی، بیا به د چرته هم انصاف ونه کی. اقربا پروری چورته وي او ځان پوره کول. ٹھیک شو. نو داود علیہ السلام مخکې نه خبر کو ولا تتبع الهوا. وس چې د کله بادشاہ چې کله د خپل یعنی د الله تعالی په مرزي نه چلیږي، بادشاہي د الله په خوخه نه کوي بلکې په خپل مرزي کوي، نو سچل بکیږي کوم رانه برازي فیضلک عن سبیل الله. تبا کوچرتا د خپل خواهشاتو اتباع وکړه اگر چې پیغمبري، خو د الله د لارې نه بده واړی لار بشي، بس بیا زماسته نه بیا ګرځه، بیا به شیطان پټل کې پاسه. ځکه چې ته به خپل نفس اوري، د خپل خواهشاتو اتباع وکړې، زما خو اتباع نه کې، ما اتباع صدا فحكم بين الناس بالحق. په خلقو کې به حق سره فیصله کې، ولا تتبع الهوا. خپل مرضی بنه چلے چې سم هغه بکې. ٹھیک شولا. نو بیا الله سبحانه وتعالى فرمایي ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بشکه چې کوم بادشاہانو د خپل خواهشاتو اتباع کړی دا او زما قدرت، زما خدایی، زما اختیارات داغه استعمال دی غلط کړی دی، نو زما وسره بیا رابطه نه پاتې شوی. نو دی ان الذين يضلون عن سبيل الله، بس څوک چې زما د لارې نه لاړه کټ شول او کوز شول زما د لارې نه، نو دا غوی د پاره سره لهم عذاب شدید، د دې د پاره سخت عذاب دی. دنیا کې خو مزيدي، په آخرت کې سي عذاب. ولې بما نسوا يوم الحساب، دا اختیارات چې دلته ما ورکړو نو دا خو بس دنه حساب کتاب غواړم او خلق برازي او دنه به حساب کتاب غواړي. زه خو به انصاف نه کړي، نو خلق به انصاف بیا زمانه غواړي د قیامت پر ورځ. نو زه به ډیره بلم چې راشه د ولې شکایت راوړو. مونږ دلته په دنیا کې هم داسې کوو کنه چې یو کچ افسر ستا سره ظلم وکړي، نو مونږ غټ افسر له لاړ شو، داغه نه بیا انصاف غواړو. نه هغه چې پوه شي چې د سره ظلم شوی دی او ښه انسان نو راوغواړي دا کچ افسر وای راشه دی څه وایي ځه ته نه ختمې، ځه معطل او سسپینډ او بیا څه وایي ډسچارج او ډسمس. دنیا کې هم دغه حساب کتاب دی. نو اوس بادشاہ د پاره د بادشاہ نه بسو حساب کتاب غواړي، څوک ته مختلف شي. نو الله سبحانه وتعالى به د قیامت پرس راوغواړي، هر سړی به زما سره دا ظلم کړي، زما سره دا ظلم کړي، زما سره دا ظلم کړي، دا ټیکسونه، دا یو شی دا بل شی، انصاف نه را کړي، نه در کړي، حتی ول انصاف نه ورکو. زوس لهم عذاب شدید، سخت ترین عذاب بدی د پاره. نو دغه عذاب ته چې الله وکتل او دغه صورت او ذمہواری ته کنه چې غنی خانو کته چې یاره د بادشاہ څه ذمہواری ده، بادشاہت د څه د پاره الله ورکي. نو ورکي خو الله قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. نو دا ته دا خبره کوا چې یا الله ته د بادشاہانو بادشاہي
چاته چې وغواړي بادشاهي ورکړي، چا نه چې وغواړي بادشاهي ته واپس واخلي په زور. نو ورکوي الله دې باندې خو د هر چا ایمان پکار دی. د څه دپاره یې ورکوي؟ د یو مقصد دپاره یې ورکوي، هغه د انصاف کول. انصاف ونه شو نو بیا د خپلو خواهشاتو په لار روان شو. د خپلو خواهشاتو په لار چې روان شو، الله سبحانه وتعالی به د قیامت پر ورځ حساب کوي او تباه برباد به یې کړي. اوس که مونږ ګورو زمونږ د وزیر اعظم او زمونږ د صدران چې کله حلف اوچتی که نه قسم، مولا به یې راغوښتلی دي خدای سټې وباسل که د خنزیرانو. ما چرته دومره باسیان زما د مخې تیر شو په ټي وي مونږ ګورو که نه، دا قریب لګي او دا مرۍ به پړسئ قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک د دې آیتونو تشریح دغه تلاوت په شروع کی او بیا به ترجمه او الله بادشاہ ورکه. ها دا آیت پکې چا ونوي یا داوود انا جعلناك خلیفة فی الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. یو خنزیر خو خی چې دا تلاوت کړي، دا آیت ویلي چې بادشاہ سترګې په لاس کې ورکړي چې واله ستا څه کار دی. نو دا د غني خان کارو. غني خان بادشاہ بادشاہي ولې وانه غستله؟ په خپله اهل و، انصاف یې کولی شو، خو پوهېدو چې یاره زه چې په چا بادشاهي کوم دا خورونه دي، نو که د دې بادشاه جوړېږم زه به د دې نه غټ خر شم. لوی بادشاه د ځناورو د همو لوی حیواني. بس په دقې یاره چې انصاف به ونه کړم نو زه د خپلو عیاشو دپاره او د خپلو مزو دپاره او اولادونو له د جایدادونو جوړولو لپاره بادشاه نه جوړېږم. بس وی ماله نه دي پکار. اوس ووایه چې کوم مولا په دې آیت باندې عمل کړی دی؟ یاره ما ته یو مولا ووایي چې دا آیت خو یې لوستی خو دی که نه. دا څومره سیاسي مولان چې دي، کو د جماعت اسلامي دي، کو د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن صاحب دی، کو جمعیت علماء اسلام سمیع الحق دی، کو جمعیت علماء اسلام شیرانی صاحب دی، یاره کو جمعیت الپاکستان دی، کو اهل حدیث دي، هره مذهبي ډله چې ده. نور عام خلک خو پرېږده وه که نه، امیان سیکولر، دا مذهبي خلک دي د بادشاهۍ پسې، د دې د بادشاهۍ پسې دي جبۍ د پسې جبۍ شوي دي که نه، رنګونه یې پسې تور شو. ټیک شوله؟ خو بادشاهي ونه موندله. غني خان له الله داسې ورکړې وای نه غستله. په قرآن اوس څوک عمل کوي؟ غني خان کوي او دا مولا نه کوي. کافران څوک شول؟ کو ګورې که نه، زه فتوا نه لګوم، کو ګورې نو مؤمن څوک دی او دا مولان مؤمنان دي. ټیک شوه؟ اوس انصاف زما په دې کتونکو دی چې ما ته اوس دا ووایي چې یاره د الله ولی څوک دی، د الله دشمنان څوک دي، او زه چې په غني بابا باندې کار کوم نو ولې کوم. ځکه چې د غني بابا کلام په پښتو کې دی، خوږ دی، دړه نه راوتی او زما هم په زړه کې دی چې زه یې وایم نه د خلکو زړه ته کوزېږي. د ډېرو خلکو اصلاح په دې باندې وشوه او کېږي په الحمدلله. پوه شوې؟